على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الجہاد کی 1307 نمبر حدیث مبارک دے 1109 نمبر. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، دا حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے دی اللہ پاک راضی شي، د ځان نه دی الله پاک راضی کی. زمونږ د طرف او د ټول امت د طرف دی والله الله پاک بهترینی بدلی ورکی. قال ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمایلی دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله پاک را لګل شوی رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. چا فرمایلی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی. دا الله د پیغمبر خبره صلی الله علیه وسلم. افضل الصدقات، ټولو صدقات او خیراتونو کې ټولو نه بهترینه صدقه او خیرات ظل فسطاط فی سبیل الله، سورې د خیمه د الله لار کې. ټولو خیراتونو او صدقاتو کې بهترینه صدقه بهترین خیرات د الله په لار کې د خیمه سورې دی. یعنی څوک مجاهدین لا د الله لار کې داسې خیمه ورکی کنه چې هغه ته بیا د آرام په وخت کې د نور نه د باران نه مجاهدین د الله د لارې ملمانه ورلاندې پټ شي. آرام والا او فائدې والا سوري والا خیمه دا بهترین صدقه ده. د ټولو صدقو نه بهترین خیرات ته په ټولو خیراتونه او صدقې خو مونږ او تاسو کوو. خلیل مومند مونږ پښتانه د دې کلو والا خیراتونو او صدقو کې مړه نه یو، خصوصا د مړي خیراتونه. اوس هم بعضې ناپوهه خلک شته مړی په تختۍ دي د الوا غم کوي، ماښام کې ماښامۍ لیټی شیرنګړی دا اوس هم شته. جمعه په جمعه او غلط یقینونه دي، غلط یقینونه. نور پریواتنه مخکې به لاس اوچتې او خاص د جمعې په شپه به اوچتې چې تپوس ته وکړي دا ولې بابو روحونه واپس راځي، روحونه واپس راځي او د سپیاکو په دې دیوال ته روح کینی مړه هغه ځای نه څوک نه راځي چې کامیاب یې ومم او چې ناکام شي ومم. چې کامیاب شي په داسې موضوع سر شو چې بیا د په دې سوټو په دې کور سکه، او چې ناکام شو نو د هغه جیل نه څوک را خلاصېدی نه شي. دا غلطه یقین دی، غلطه خبره ده. بیا به جمعې ورپسې کې او د اخره جمعه باندې به بیا غلوخي مولا صاحب کره پرېږدي. دا ټولې غلط. ګاونډ کې به غریب او یتیم او کونډه وي مزدور کار د هغه به څو ورځې وشوي باران جړی د وجې نه بیا دیاړي نه لګېدلي به ورکرني او دی بیا هغه د کلي ښکته سر او بره سر مولا صاحب کره ډنګه ډنګه ولې لیټی ورکر روانه شیرنګړی او ماښامۍ روانه. بیا څلوېښتي او درې مې نه خو سمه ولیمه جوړه د ټولو په خېټې ګوتې والي هم نرو هم ښځو او درې مې له ځان را رسوي ولې یاره ډېره غوړه درېمه ده، غوړ جیاز پرېوتی دی. یو سړی وفات شو د دې غلطو او بې ځایه خیراتونو په حق لده ته منلو والا مني او زمونږ به غاړه خلاصه شي. سړی وفات شو 40 ورځې چې د مرګ وشوې زوی ویل زه داسې 40 کوم، دا خلک وایي چې 40 داسې. زمونږ ټوله توانایي ټول استعداد په دې لګیا دی، صلاحیتونه صرف کېږي چې خلک وایي او دا خلک به څه وایي. خالق هم هېر کړی دی. که مونږه د زړه دا زاویه صحیح کا او دا نارم شروع کا چې یاره دا کار کوم خالق به څه وایي، چا زه پیدا کړی یم اورېږه داسې کار وکړم چې خالق مې آفرین وایي، مخلوق به صحیح مړه او مخلوق د چا آفرین وایي هسې تاسو ووایي. ځان خو ورته خپو کې حلال کړه 40 وکړه 42 دیګونه پاخه کړه خلکو هم خوړې ویم چلولې. شپېله د دغه محلې چې کوم امام صاحب دی هغه مړی د جمعات د امام صاحب ته عالم صاحب ته په خوب کې وزر شو. ټول مړي دي داسې هغې ته د خپلو وارثانو د طرف نه ایصال ثواب چې کوم شوی دی دا یاد ساتئ. ګورې مونږ خیرات منو، خیرات چې نه مني هغه زندیق وي. صحیح دا سخت کافري. دا ټاپه په چا ډایرکټ مه لګوئ چې یاره څوک مونږ له خیراتونه سمئ لاره راته ټیک ښي، بهترین صدقې او بهترین خیراتونه راته د قرآن او د حدیث نه ښي او آسان
حسانم یو ګټم پکې ډېرې هم د ژوندي او هم د مړي الله خاطر کوي په داسې مولا دا ټاپه ملګوي چې د خیرات نه مړي ټول لپاره ایصال ثواب شوی د ایصال ثواب د جنس په شکل کې کولای شي د نقد په شکل کې کولای شي د پوخ په شکل کې کولای شي د کچاو د اوم په شکل کې کولای شي مالی عبادت هم کولای شي جانی عبادت هم کولای شي دوام کولای شي ختم هم کولای شي د دې چې یو ته ثواب وبخي زرو ته وبخي آدم علی السلام نه تر دې د مټول پیریانو انسانانو کلمه ګوته وبخي ټول ته رسی او د هغه د سرونو برابر وتا ته اجر ملاوي د دې موږ اهل سنت والجماعت قائل یو دا زموږ عقیده ده مړی ته ثواب رسی هغه شی نه الوانه څور ته رسی ثواب ورته رسی یره وي د ګنډېره ډېر خوخي پاغي لا سوچته نو ګنډېره ورس د پولیاړي ډېر خوخي پاغي لا سوچته اوچت کلا سغې نه دې موږ نه مانی کو ثواب ورسی خدا خو مو چې دا شی ورزي سیزلته نه د جماعت مولا سے بغنه تاسو کوي ولې تاسو خو ته ولې هم دا شانتي ناشتي خو روزار ناشتي سم درته نشته دي تاسو خو پرونه خپل زوی 200 ویخ دیګه پاخه کړی هغه ورته ویل ما پسې د یوي دانی وریجی نه د یوي وریجی د دانی برابر ثواب ما پسې نه را رسیدل او دا علما ډیر درد لري پزړه کې د دې درد محسوس کوي د دې خیر خواهی ومني دا د امت خیر خوا دي او خدای دې د دې زړونو نه خیر خواهی نو باسي د خود غرضه نه دی الله پاک زموږ استاد او امامان او عالمان بچ کی کله خود غرض شوو د دې خو باسم به قوت خو زموږ ور سره کې بیا به قوت الله دې نک دا خیر خواهان ډیر فکرمن شو چې د خو برا پاسه دا خو پویدو د خو په تعبیر چې والله دا څنګه کاته قصه څنګه د ماجرا څنګه هغه زوی ولا راغوخت ویلا شبچه بیګا مې د پلار خوب کې لیدلې د خواغه ته خو زره ثواب هم نه ملو شوی رښتیا راته وای تا دا پرون 200 وخت دیګه په کم نیت پاکه کړی و استاد چې تا راته داسې د پلار خوب بیان کوم درته اوس رښتیا ما په دې نیت پاکه کړیو چې دا خلک وای دا ریا شو د ریا ثواب سنشته چې الټا په پکړ دې مونږ امیر صاحب نه بار ورېدل دي صحیح نیت اخلاص شپږ نمبرو کې بار ورېدل دي صحیح نیت اخلاص دا زمونږ چې کومې جمعې دي کومې درې مې دي کومې سلوختې دي خپانش صحیح خیرات سره یو صاحب جیداد جاگیردار وفات شي حج نه کړي نیک بخت حج خیراتونه ورپسې مکو دا حج ولو کا نو بهترین صدقه بهترین خیرات نبی علیہ السلام فرمایي د الله لار کې د سوري والا خیمه ورکول د الله لار مجاهدم دی د الله لار تبلیغ والا هم دی د الله لار علم طالبم دی د الله لار حج والا هم دی حاجی صاحب د الله لار معتمرم دی د الله لار هر نیکی ده مجاهد له د الله لار کې د سوري والا خیمه ورکا دا بهترین ثواب دی بهترین صدقه د دې ثواب مړي پسې وبخاله ومنیحه خادم فی سبیل الله ومنیحه خادم فی سبیل الله او ورکړه دا د خادم د الله لار کې د الله لار کې مجاهدین لا مبلغین لا خادم ورکو چې تدې سره اوسه خدمت کوا ویډیا ولا ورکو ویډیا دا بهترین صدقه د نبی علیہ السلام فرمایي او طروقه فحل فی سبیل الله یا یو ځوان اوخ د الله لار کې صدقه کول د الله لار کې ورکول دا بهترین صدقه ده رواه ترمذی وقال حدیث حسن